بأن لا يتحقق على وجه يبطل به المستدل وهو النبي دليل على الدعوة الأخيرة وبيانه يقتضي بسم الله الرحمن الرحيم لأن القبح يثبت اقتضاء فلا يتحقق على وجه يبطل به المقتضي وهو النهي إلى آخره. دا عبارت غرض سره مولا جوان رحمه الله تاسو د غرض بیانې دلیل علی الدعوه الاخیره دویم دعوی دلیل ده. دویمه دعوا سوا اوله دعوا چې نهی دی افعال حسیونه دا بواقعی کی قوم قبیح لی عینه باندې او دعوا اخیره دغه و دویمه دعوا دعوا چې نهی دی امور شرعیونه دا بواقعی کی قبیح لی غیره و شابانه قبیح لی غیره وصفن باندې دویمه دعوا دعوا او لأن القبح يثبت اقتضاء دلیل ده. دا وی مولا جوان رحمه الله دلیل علی الدعوه الاخیره. خان دا دلیل چې کوم دا عبارت دی دلیل ذکر شلو و بیانه بیان دا دلیل چې داویل دا دلیل دا یقتضی بسطا دا د غټ کلام تقاضا کوي چې دا خبره اوږده کا خبره غټه ده غټه خبره ده سبدان غټه کې دي چې دلیل بس نه دا دلیل تقاضا د اوږدوالي کوي د پاس غټوالي کوي چې باز لګ غټ شي وهو بیان د دلیل هغه دا ان فی النهی عن الافعال الشرعیه اختلافا او نهی کې د افعال شرعیه او نه کله چې افعال شرعیه باندې نهی داخله شي افعال شرعیه باندې نهی راشي د کې اختلاف ده او نهی کې د افعال شرعیه او نه صدا اختلاف ده صدا چې اختلاف مو احناف ودا شوابیه سره هر چې مو احناف ودنه مو اختلاف نشته راوړي مو خود مذهب بیان کړی دا چې امور شرعیه او نه چې نهی راشي چا باندې به عمل کیږي او قبیح لغیره وصفا بس خبر ختمه مو ختمه کړی دا په مقابل کې بل مذهب د هغه د وجنه په سرانو اختلاف رانو ها او د دې دلیل چې ان القبح يثبت واقتضاء فلا يتحقق ولا وجه يبطل به المقتضي وهو النهي د دې خلاصہ پرون جمعه وکنه بل ورځ ما بیان کړی و چې قبح او منهی عنه کې افعال شرعیه دي هغه بل نه را لاله منهی عنه شنو نو منهی عنه کې قبح دا به ثابتي کې اقتضاء تقاضا د وجنا هم ویلو کنه منهی عنه فعل منهی عنه کې وو قبح ثابتي کې بدواله ثابتي کې اقتضاء تقاضا د وجنا څوک به تقاضا کوي نہیں بھی تقاضا کوي نو قبح شولا مقتضا او نہیں شولا سو مقتضی شولا او دا ثابتا دا چې مقتضا به ثابتيږي په داسې انداز سره مقتضا به ثابتول غواړي په داسې انداز سره چې مونږ هغه مقتضی باطل نشي مقتضی باطل نشي او دا به الکیږي چې مقتضا ثابته کو په داسې انداز سره چې رنه مقتضی باطل نشي دا کیږي الا چې افعال شرعیونه نهي دا حمل کړی شي په قبیح له غیره وصفا باندې قبیح له غیره وصفا باندې خو به هغه وصف شي منهی عنه خپل مشروع منهی عنه خپل باندې مشروع وصف قبیح هغه وصف تعلق چې منهی عنه سره رالو نو قبیح شو کومه قبیح ویل شي قبیح له او بل وصف نو قبیح له غیره وصفا شلا نو په دې طریقې سره موږ خپل دعوا سره ډول شو چې قبح وغیرہ لاله او قبح د وجنا مقتضی باطلو مقتضی سوګو نہیں ہوا مقتضی وکړه بدلیږي چې نہیں نشو باندې بلکې نہیں نبی تعالی شو او دا مذهب د چا ده چې مقتضا ثابتوي په داسې طریقې سره چې مقتضی تر بدلیږي دا مذهب د مقابل ده څوک دي شوافی په یګي مو مذهب دا شو حاصل خلاصام او بل څه باندې ودله چې قبح ثابتيږي په منهی عنه کې چفال شرعیه وي اقتضاء څو تقاضا د وجنا
نو څوک تقاضا کوي نهي تقاضا کوي هغه مقتضی شولا او قبح شولا مقتضا او دا اصول دي دا ضابطه ده چې مقتضا و ثابته یې په داسې انداز سره چې درنه مقتضی بدلو نشي او دا به اله کېږي چې کله مونږ افعال شرعیه او نهي دا حمل کو په قبیح لغیره وصفا قبیح لغیره وصفا باندې په دې طریقې سره مقتضا ثابته شولا او مقتضی چې نهي دا هغه نه باطلېږي نه بلکې نهي پدې کېږي خو شولای اوس مقابل مذهب څه ده مخبل خلاصه ذهن کې واچولای چې مو مذهب دغه شولو اوس مقابل مذهب څه ده ایو مخبر شابه فقال الشافعي رحمه الله وبيانه يقتضي بسطا بیان د دلیل چې دا د دویمه دعوی دلیل ده لأن القبح دا تقاضا د بس دوی کلام کوي وهو بیان د دلیل هغه دغه د ان فی النهي عن الافعال الشرعیه اختلافا او نهي کې د افعال شرعیهونه چې د افعال شرعیهونه نهي راځي په دې کې څه ده دې کې اختلاف ده اختلافا خبر جوړیږي نه د برګنا او زرزا اختلاف څه ده اختلاف ده فقال الشافعي رحمه الله انه يقتضي القبح لعينه نهي تقاضا کوي د قبح لعينه ولې څه مطلب ده قبح تقاضا کوي افعال شرعیهونه چې نهي را الله افعال حیثیه کې مون بیان کړو چې افعال حیثیهونه نهي را الله حمل کوو مقابل لعينه باندې امام شافعي رحمه الله فرمایي چې کله نهي را الله د افعال شرعیهونه دا نهي تقاضا کوي چې ولې القبح لعينه دي قبح لعينه ولې چې قبح دې په ذات کې پرتا ده قبح دې په ذات کې پرتا او دا سپارنو کله زما ویلو امام شافعي رحمه الله په نيز باندې دا قبح حقیقت شرعیه ده حقیقت شرعیه مو متوسط ویل دي هغه حقیقت شرعیه ویل دي چې معنیانو کې دنه پرتا ده او چې کله پکې یو ذات خپل باندې بد شي یو شی ولې ذات خپل باندې بد شي کومه قبح وي هو قبح ابي يعني كده مش غير الله رحمه الله فرمای فقال شافعي رحمه الله انه يقتضي نهي تقاضا کوي القبح لعينه قبح لعينه ولې چې دې په ذات کې قبح پرتا ده او چې په وتا پکې قبح لعينه تقاضا ولې کوي وهو الكامل وې تقاضا د قبح لعينه کوي وهو الكامل او دا قبح لعينه خپل باندې کامله ده کنه جی هغه مختلف اصول چلے دي ذکر یو دا وغادا چې قبح کلا ذکر شي مطلقاً یو شي کې قبح ذکر شي کامله قبح لعينه ده نو له مش یو قبح لعينه ده نو بده دې بار سره دا وای چې قبح شابهږي نو قبح لعينه شي وهو الكامل او قبح نهي تقاضا د قبح لعينه کوي وهو الكامل او قبح لعينه کامله ده کنه ده ولې کامله ده کامله بده دې بار سره ده چې شي ذات بد شي واسه په باندې خبرې دي دا شی باطل شي حکم بطلان وي او چې کوم شی قبیح لغیره وي نو عذاب خلټیږي وي او فساد چې پروت دی په وسط کې پروت وي هغه څه وي هغه حکم دغه چې مفید لري ګرځي ورستو پیدا شته ده او هر چې قسم اول ده او کامل شی ده هغه حکم بطلان ده وهو الكامل او دا کامل ده قبح لعينه مطلب دا شلو چې دې کې کوم قبح پرتا په حواله شرعیاو کې چې نه ترزي دا به کامل وي دا ولي قياسا على الاول امام شافعي رحمه الله دا قسم ثاني نهي دي افعال شرعيهونه دي قياس کوي على الاول او نهي د افعال حیثیه ولي او نهي د افعال حیثیه هم خبره بها کړی دا چې قبیح لي عینه بری محمل کې کتاب حمل کې شاباش ونحن نقول على ما ياتي بنا په هغه عبارات باندې چې محترواني وای دا خبره محتروانه ده خبره تقصی کړی دا چې ما قیاس کړی دا شاباش ونحن نقول احناف سوي مقابل مذهب بیان کړو امام شافعي رحمه الله مذهب دغه ده چې نه د افعال شرعیهونه دا به حمل کو په قبیح لي قبیح لي عینه باندې وجدا امام شافعي رحمه الله قبح حقیقت شرعیه ګڼي چې منهیانو په ذات کې پرتا ده او احناف وینا په ذات کې نه پرتا دا خارج کیو شی ده شاباش ونحن نقول موایو اختلاف شروع ده کنه ای مذهب بیان کو خپل مذهب بیان نه ونحن نقول موایو احناف ان النهي دا ونحن نقول موایو احناف ان النهي يراد به عدم الفعل مضافا الى اختيار العباد فإن كفى المنهي عنه باختياره يصاب عليه وإلا يعاقب عليه مولا جوان ہے مولا وجه احناف مذهب بینهما
احناف مذهب کې شروع نه ده د اول خپل اصطلاحات پورا کی اول خپل اصطلاحات پورا کی تا به ځان سازیو کې اول نه او روز چې ځان سازی ته وکي هغه د خپل مذهب راوچی لکه مو مذهب دغه شو ودا صبح اری جمعرات پر مذهب انداز څخه کړو چې نه ویل شي عدم الفعل د چانه عدم فعل تر کول چې کار مو نه کوي خدا کار نه کول سړی ته اختیار حاصل وي چا سره بوي اختیار سره بوي او اختیار څنګه دا اختیار د هر یو شی هغه سره مناسب ده افعال حسیه اختیار دغه دا چې تا د قدرت حاصل وي ته یو کار کولای شي او د افعال شرعیه اختیار دغه دا چې دا کار او معذول فيه وي من جانب الشارع دا مو ویلو کنه دغه سی وي او کنه دغه سی وا چې تا ته اختیار میلاو شریعت طرف نه او به شریعت تمنا کې بیا خو نه دا او کته ته خيار نه میلاو تا ته وې دا کار ما کو نه دا سب جوړ شي نه بده جوړيږي دا مخبل ازميتي د وضو يثبت اجتزاء فلا يتحقق ولا وجه يبطل به المقتضي او چې موږ دغه روانو که اختیار وو نه دا او که اختیار ختم شو نه نو څه جوړ شي نه یو شي نفي بشي او مو واخذ ثابت د اصول مو ویل دي چې موږ خپل دعوا ثابت او جو قبها بکشا خو په داسې طریقې سره چې مقتضي بدلونه نه بدلونه امونه نه بدل شولا څو وجنه بدل شولا د وجنه باطل شولا د وجنه باطل شولا چې تا دا افعال شرعیو کې نه قبها لعینه منلا څه منلا دا وایي دا اختیار نشته دا چې ما د اختیار نشته دا نو امور شرعیه داسې دي چې شریعت ما ته بالکل اړو اذن لکړی نه او چې ما ته بالکل اړو اذن میلاو نه دا څنګه شي د ذات باطل شولو ذاتي باطل شولو الګ مسوي دي مو ذات باطل نه دا قبح یو خارجي شی دا شابه وایي بر ونحن نقول دا اصطلاحات اول استمراري د خپل نو خو یې دی بر شابه ان النهي يراد به عدم الفعل ونحن نقول دا مذهب نه دا اصطلاحات خارجنا ونحن نقول احناف ويسوي ان النهي نهي دا یو وضاحت تعریف کوي یراد به عدم الفعل مراد اخستل شي لنهينا عدم الفعل شکار ما کوا ان النهي يراد به مراد اخستل شي لنهينا عدم الفعل کار نکول اوسکه کار نکول په حال کون کار نکول کی مضافا الى اختیار العباد چې دې اضافت بشوي چاته اختیار د بندگانو ته چې بندگانو ته اختیار حاصل وي او که بندگانو ته اختیار نه ودا نه دا نه نه دا نه الا دا چې عدم الفعل دا غوړم کار ما کوه مضافا الى اختیار العباد چې دا مضاف وي اختیار د بندگانو ته چاته به اختیار وکړي شي تا دا جایز دي تا دا شاباس فإن كف عن المنهي عنه دا ته نه ویل شي فإن كف عن المنهي عنه اوس سړی دا نه یو کړی شلا فإن كف عن المنهي عنه مو مذهب نه دا داسې اصطلاحات سملای فإن كف عن المنهي عنه دا سړی معنی شو د منهي عنه نه شریعت ویلو دا کار ما کوا ما ته اختیار حاصل وو خو زه کار معنی شم چې معنی شم به اختیاري خپل اختیار سره یثاب علیه سړی د ثواب ورکول شي جزا ورکول شي والا شاباس والا کمن نشولو اختیار حاصل وو او شریعت وایي دا کار ما کوا دا کار ما کوا دا کار وکړو شریعت وایي عدم الفعل د فعل وکړو سبوي يعاقب عليه کما نه شولو سزا به مليږي ټکه دا ولګول چې اختیار ټکه پښتا دا چې اختیار حاصل نه وتا هغه نورستو تر منه شي ثواب او کما نه شول کار وکړو عذاب ده وان لم يكن ثمه اختيار او کداغه ځکه شریعت ته وایي چې دا کار ما کوا لم يكن ثمه اختيار کداغه ځکه کې په دغه وخت کې دغه مخاطبي په وخت کې لم يكن ثمه اختيار دته اختیار نو دغه ځکه اختیار نو سړی سره اختیار او نه پاتې شولا دا نه تعریف د خان ګوري سمي ذلك الكف نفيا ونسخا دغه نکول تصویر شي نسخ اورو نفي ویل شي وجه نه هی بوډ کې ویل دي عدم الفعل طلب کول خو ما ته اختیار حاصل وي او سما ته وای دا کار ما کوا ما ته اختیار نه درکړه نه نفي ده نه نه ده دا نفي ده نه ده دا اصطلاح استعمال کلام مولا رحمه الله ذهن سزای ده پاره ٹھیک شولو اوس به طور مشاهده به طور مثال ذکر کوي چې نفس الامر کې دې مثال نشته څنګه ده کما وشان ده هغه مثال باندې هغه صورت باندې اذا لم يكن في الكوز ماء
دا مشاهده اسم علی نفس الامر مثال راوړي دا اذا لم يكن في الكوز ماء کله چې په کوزي کې وبنوي ويقال له يسعد اويل شي لا تشرب وبماسكا وبشتاق شتابكي لا تشرب وبماسكا فهذا نفي هذا نفي ما توي دا کار ما کوا خو ما ته اختیار نه حاصل نو دا ته نفي ویل شي وإن قيل له ذلك او کسړی د مخاطبه وکړه شلا وته ویل شو څه ته ویل شو چې لا تشرب کلا دی وجود الماء في الكوز کوزي کې وبوي لوټي کې وبوي بیا ته تا وای لا تشرب وبماسكا څه ویل شو دا سمي نهيا دا عدم الفيل څه ویل شي نهي ویل شي دا هغه دی مولا جوان رحمه الله د نهي او د نفي کې فرق بیان کړو او غي تعریف دې نو وکړه شاباس فالاصل في النهي عدم الفعل بالاختيار دا حاصل خلاصه او احسن شي نهي تعریف دغه دا فالاصل في النهي اصل تعریف او نهي کې عدم الفعل بالاختيار کار نکول په اختیار سره کار نکول په اختیار سره مخکې د لسوس سوال ویلو چې اختیار د هر چا خپل مناسب ده افعال حسیه او اختیار دغه ده افعال حسیه او اختیار دغه ده چې تا قادر وي مثال کے طور پر افعال حسیه او زنا ده ته په زنا قادر وي دا دې ول اختیار ده او د امور شرعیه اختیار دغه ده چې شریعت ته اذن درکړي وي تا دماغ دویل چې کار جایز ده تعالی پر بیا تا منی کوي شاباش والقبح انما والاصل في النهي عدم الفعل بالاختيار والقبح اس دلیل روانه خو دلیل درالو والقبح انما يثبت في النهي اقتضاء في النهي قبح ثابتيږي په نهي کې نه سکی دا نهي دا ټکه نهي په معنی د منهیانو کې دا مصدر په معنی د مبني للمفعول کې دا وبه گئی ټکه ځان هول کوي لاګو ته خشاوله کوي بین صدورن والقبح انما يثبت في النهي قبح ثابتيږي په منهیانو کې سوجنا اقتضاء ضرورت حکمت النهي اقتضاء دا وجنا تقاضا څه شو تقاضا دا ضرورت حکمت النهي د نهي منا کون کې د حکمت بداحت دا وجنا چې کوم سړی منا کون کې د کم ذات منا کون کې دا یاري ولې حکمتونه مشهور دي هر چا تخکارا دي حکیم ذات دا هغه حکمت ښکارا ده چې حکمت ښکارا ده نو هغه تقاضا کوي چې منهیانو دې سوي منهیانو کې د قبح پرتاوي او به گئی وای شاباش فينبغي الا يتحقق هذا دا پته ولګی دا چې قبح ثابت شول په منهیانو کې اقتضاء اوس دا اصول ځدي اصول دا فينبغي الا يتحقق هذا القبح مناسبه د موږ لپاره الا يتحقق هذا القبح چې موږ ثابت نه کو دا قبح على وجه په داسې طریقې سره يبطل به المقتضي چې سره مقتضي باندې راشي چې سره څوک باندې راشي مقتضي به څوک وي مولوی جوان وای اغني ما مراد دی مقتضینا النهي هغه نهي دا چې مقتضی د څوک دا نهي دا اول ټکي ذکر کړو چې دا ثابتي کې اقتضاء ټیک شولو اصول ثابتي ته لړ ثابتا دغه دا چې تبو مقتضا ثابتوي قبح به ثابتوي خو په داسې طریقې به ثابتوي چې دا مقتضی باطل نشي او دا به کله نه بدلېږي دا به کله نه بدلېږي دا به کله نه بدلېږي چې مو قبح کومه قبح والو قبح لغیره وصفا واغلو قبح لغیره وصفا واغلو دا خبر ټیک ده هر شي مقابل مذهب دا خبره برا خپلا دلیل برا کړو اوس یو مشکل رحم الله قول اغلی او خپل ضابطي باندې متای اقول څه کړو هغه دې کې قبح یعنی دا او ضابطي ویلې چې دا ثابتي کې اقتضاء تقاضي نه ثابتيږي او اصول د نفس الامر دا غدي دنیا قانون دا غدا چې مقتضا به ثابته په داسې اندازه چې مقتضی باطله نشي اوس مشکل رحم الله مذهب اغلو خپل قاعده ته مخامخ کوو نو مو قاعده چې مخامخ کوي مذهب متي ګورې شاباش لانه شان خبردار دا مقابل مذهب متي ها لانه شان خبردار اذا اخذ القبح قبحا لعينه کله چې منهیانو کې قبح لعينه واخصل شي لانه شان خبردار اذا اخذ القبح قبحا لعينه کله چې قبح واخصل شي ومنهیانو کې قبح لعينه صار النهي نفيا څه جوړ شولا نهي نه نفي جوړ شولا او مسوي دي چې مقتضي څوک ده
مقتدی څوک ده نه ده او مشافعي رحمه الله مذهب چې اخلو نه نه څه جوړيږي نه به جوړيږي پته ولګي دله موږ غزا اصول ثابته راغسونه في الامر ولین چې مقتضا به ثابته به داسې اندازه چې مقتضی باطل نشي امام شافعي رحمه الله مذهب چې اخلي نو مقتضا ثابته ولګي څه باطلېږي مقتضی باطلېږي څه باطلېږي پته ولګي دله چې مذهب ټیک نه ده مذهب غلط ده مذهب غلط ده ټیک مذهب سره ټیک مذهب دغه ده چې قبها لغیره وصفا واحد شابه ويبطل الاختيار اذا ويبطل اختيار باطل شو طب وين تاویل قبها یعنی چې واخلي نه نه بنفي جوړ شي څوک پوښتنه وکړي چې نه مولوي صاحب نه نه نفي څنګه جوړيږي وای نه نه نفي څنګه جوړيږي چې نه کو اختیارو نه کی اختیارو او چې تاسو وایو چې ته پکې اختیار تاویل قبها پکې یعنی پرتا ده موږ اختیار پرسته باندې افعال شرعیه اختیار خدا ده چې موږ ته شریعت ویلي چې دا کار ته جایز ده دا کار ته جایز ده تاویل قبها یعنی پرتا ده چې یعنی بتای یو شی باطل وي شی باطل وي او نو ته پکې اختیار نشته اختیار نشته او چې اختیار ختم شو نه جوړ شو کنه نه نه شابه الاختيار كل شيء ويبطل الاختيار دا صار النهي نفيا دي فرن دلیل ده چې نهي نفي شو ولا وجه دغه يبطل الاختيار تکه اختیار باطل شو شابه وایي الاختيار كل شيء ما يناسبه اختيار كل شيء ما يناسبه څو دا پوښتنه وږي مونږ نه چې نه دې کو اختیار دي شته دا اوس شته پکې سړی خپل باندې قادر ده کنه ما د حق ما خېشته رسونه مشته کار کول شم ټیک ده کنه مو چې نه تاسو نه ده دوا شیان دي افعال حسیه دي افعال شرعیه دي افعال حسیه اختیار خدغه د خلاف خېشته دي تقدر کېشته ده او دي افعال شرعیه اختیار دغه ده شریعت ته اذن درکړي وي شریعت ته اذن درکړي وي او شریعت اذن علمي لوي چې شی اصلا هټيږي وي وصفن باطل اصلا ټیږي وصفن باطل وي اس اختیار كل شيء شابه ما يناسب اختیار د هر شی ولې هغه ده يناسب چې هغه سره مناسب ده نو دي افعال شرعیه اختیار دغه ده چې موږ ته شریعت ویلي چې لکه دا کار ده جایز ده ذاتن ټیک ده وصفن ټیک نه ده او مشورې رحمه الله مذهب چې هغه اعتبار سره دغه شی اصلا باطل دي اصلا ټیک نه ده او چې اصلا ټیک نشه رومونه نه نشولا او دا ولی کدیو جنرالو چې مشورې رحمه الله په منیان هو کې قبها لعینه منلو دا غلطه شولا کومه ټیک شولا دا ټیک شولا کنه چې قبها او منیان هو کې قبها لعینه وصفه شابه وایي تاویل اختیار د هر شی هغه سره مناسب ده اوس متوي دوا شیان مو ویل دي چې چا اختیارونه دي فاختیار الافعال الحسیه اختیار الافعال الحسیه ولې هو القدرت حسن هغه قدرت لرل دي حسن چې سره مخصوصي دا یې باندې ښکاری چې مالاتونه خښتاري کار کول شم کنه فاختیار الافعال الحسیه هو القدرت حسن هغه قدرت حسن ده قدرت حسن ده چې ته مخصوص اول شي ته مخصوص اول تاسو قدرت ټیک شو کنه مخصوص کنه لسونه خو وغیرہ دا په حصہ راکېږي شابه اي يقدر الفاعل ولا جوان رحمه الله ده هو القدرة حسن معنا ده لګوي اي يقدر الفاعل ان يفعل الزنا باختياره زنا د افعال حسیه او راوخت مثال راوخت اي يقدر الفاعل سره به قادر وي فاعل به قادر وي ان يفعل الزنا باختياره زنا او خپل اختیار سره لسونه خښتار ټیک ده ثم يكف عنه نظرا الى نهي الله تبارك وتعالى بیا سړی منشي شریعت وای دا کار ما کوا افعال حسیه نه دا کار ما کوا سړی منشي ثم يكف عنه نظرا الى نهي الله تبارك وتعالى سړی نظر وکي نهي د بارے تعالی دا فيكون القبح تمه لغيره قبح بدغه ځکه افعال حسیه کې څوي لعينه قبح لعينه ذات د وجه قبح شابه واختيار الافعال الشرعيه الديام شيء افعال شرعيه واختيار الافعال الشرعيه ان يكون اختيار الفعل فيه من جانب الشارع سوي افعال الشرعيه واختيار دغنا ان يكون اختيار الفعل فيه چې اختیار د فعل او منهي عنه کې من جانب الشارع دا په جانب د شارع نه وي دا د شارع وی چې دا اختیار شته دي شی ولې دا کار ته پر جایز ده اصلا جایز ده ومع ذلك ينهى عنه اصل هو جائز هو سره د دینه ينهى عنه شریعت ته منع کوي دینه څنګه منع کوي چې دا کار مان کوا فيكون معذورا فيه وممنوعا عنه جميعا سو به ترى فيكون معذورا فيه دا منهي عنه فعل دا معذور فيه وي وممنوعا عنه جميعا ورغوي څنګه وي اصلا موږ شریعت وی چې دا کار کولای شي
شریعت میں دا کار کولے شي تاری تو شریعت صادق رب لوگوں دا کار جائز ہو بے شریعت وی دا کار ما کول بڑا جمع شو کنا نو کار منهی عنه ممنوع عنه شو اور معذور فيه شنو معذور فيه شنو سو مختنه ہوگی اعتراض ہوگی چنا مولوی صاحب دا بسنگی کی جی یو کار معذور فيه ممنوع فيه ممنوع عنه بوئی دا بسنگی کی مولوی کی او کنا کہ دا سے خپل کی جمع کی اصلا معذور فيه دا او وصفا ممنوع عنه دا ٹھیک شو کنا ودا احنا مذهب شروع کنا اختیار دا افعال شرعیه او دا غدا چې تا ته شریعت جانب نه اختیار میلاوي او شریعت تا منع کوي نو معذور فيه مو شي منهیان هو او ممنوعان هو مو شي او جمع کیږي څنګه جمع کیږي وداسي چې اصلا مو معذور فيه شي او وصفا بو ممنوع عنه شي انا مذهب شروع کنا څه ته ویل شي قبیح لغیره وصفا وشي معنی عنه قبیح لغیره وصفا شاباش ولا يجتمعان قط معذور فيه ممنوع عنه دوار جمع کیږي نه کړه الا جمع کیږي ان يكون ذلك الفعل مشروعا باعتبار اصلي چې دا فعل مو کوم فعل منهي عنه دا فعل مو مشروعا باعتبار اصله ذات باعتبار اصله وذاته ذات باعتبار مشروعي وقبيحا باعتبار وصفي شبه طيبه ولا يكفي في هذه الافعال الشرعيه الاختيار الحسي وكان في القسم الاول سو بدايه اعتراض ہوگی مخکې ما زوادات هم کړو بیا مولوی جوانی عبارت لګولې لپاره رحمه الله سو به اعتراض ہوگی چې نه مولوی صاحب ته وایي چې افعال شرعیو کې اختیار نشته دا ته وایي چې قبیح لعینه وګرځو ټیک شو کنه قبیح لکه شافعي مذهب دا شافعي مذهب دا چې په منیانو کې قبح لعینه دا او تا وایي مو ویلو احنا ویلو چې قبح لعینه په کې وماني نو بیا و نه نشي باندې بل څه جوړ شي وجه دې کې اختیار سبب شلو سبب نشته اختیار امور شرعیه کې اختیار نشته دا اختیار بګی نشته دا نو سره معترض وراشي چې نه مولوی صاحب ته کو اختیار شته کنه ولې نه زه اوس مال سنشته خیمه شته ته مشتاق ذکر کولای شم کنه اختیار شته نشته ماته زه ما د اختیار شته کنه ما د اختیار شته دا نو جواب کوو دا نو جواب دا مخکې عبارت رانو دې عبارت مقابل مخته غوړ جواب کوو جواب دا ده چې نه هر شی ول خپل اختیار لري هر شی ولې چې ته کوم اختیار دی دا اختیار د افعال حسیه او دا او چې مونږ کوم اختیار دا وو چې اختیار بګی نشته دا هغه اختیار د افعال شرعیه او دا او د افعال شرعیه اختیار دغه دا شریعت به تاسو اذن درکړی وي ټیم کې دا شی اصلا تا شریعت جایز ګرځولې وي خو به گئی او افعال شرعیه کې هغه اختیار نشته دا کښتا بګی افعال اختیار بګی شته دا کوم اختیار چې مال سنشتا ما خېشتا دي ما دا حسي اختیار شته دا طاقت راګشتا دا نو اگر چې امور شرعیه کې د ټیم کې شافعي مذهب واخلي چې قبح لعینه معنی اگر چې حسي اختیار پکشتا دا خدا فائدہ نه لګي دا نه کی متفیدا نه لګوي او دې کې هغه اختیار نشته چې کوم متفیدا راکړي کوم نشته بګي شریعت طرف نه اذن نشته دا چې موږ متفیدا راکوي چې نه پاتې شي او دې کې اختیار شته دا کوم اختیار چې مال سونه بخښتا دي ما ته قدرت شته دا هغه اختیار موږ ته فائدہ نه لګي وبېږي او چې نه لګي پته ولګي چې احنا مذهب ټیک ده چې قبح لعینه بو وی قبح لغیره بو قبح لعینه نه بلکې قبح لغیره وصل نشه مسایا ولا يكفي في هذه الافعال الشرعيه ولا يكفي في هذه الافعال او في هذه الافعال الشرعيه کافی نه ده افعال شرعیه کې کومه څه کافی نه ده الاختیار الحسی لسنو خیر قدرت اختیار حسی کافی نه ده کما کان فی القسم الاول څنګه چې اختیار وو په قسم اول کې الته فائدہ نه کوله کافی مو کم کې افعال حسیه کې والشافعي رحمه الله اذا قال بكمال القبح اعني بعينه ابن شافعي رحمه الله قال چې قول وکلو چا باندې قول وکلو بكمال القبح کامل القبح باندې کامل القبح کومه وي يعني وي اعني ولا جوان وای چې ما مراد کامل القبح نه بعينه ده چې کله ابن شافعي رحمه الله قول وکلو په معنی نه هو کې په کمال القبح سره قبح لعينه سره ذهب الاختيار الشرعي اختیار شرعی ختم شلو کشتا مونتا شتا دا چې نشتا دا نه بارش ولا څه جوړ شولا نه جوړ شولا وبقي الاختيار الحسي او باقي بارش ولو کوم بارش وبقي اختیار حسي بارش ولو وهو لا ينفعنا
अब امور شرعیه کې افعال فعل حسی اختیار هغه متفعله نه راکوي چې نه راکوي فصار النهي نفيا ونسخا سجولا شولا نهينا نفي ونسخ وشلا وبطل المقتضي هل تلرد وبطل المقتضي مقتضي باطل شولا چا دا پارا وبطل المقتضي مقتضي باطل شولا چا دا پارا لرعاية المقتضى بمقتضى رعاية د وجنا وهو قبيح جدا او دا نفس الامر قاعده دا دنیا قاعده دا چې دا بد کار دا دا بد کار چا په مذهب کې راغلو شفیع سے مذهب کې راغلو هغه مذهب باطل شو دا په مذهب کې راځي مذهب کې نه راځي موږ دغه څه کار وکړو چې قوه سبیل الله اقتضاء سبیل الله نه دا وجنا نه مقتضی وا دا مقتضا وا او دا ضابطه د نفس الامر وا چې مقتضا او ثابته په داسې انداز سره چې خپل مقتضی باطل نه شي هغه مونږ باطل نه شولا ولی باطل نه شولا ځکه مونږ قبها وصفي ومنله قبها وصفي ومنله نو هغه د وجنا چې قبها وصفي شولا نو موږ وایو چې معنیان هو قبیح لغیره وصفا شي قبیح لغیره او قبیح لغیره وصفا حکم ما بیان کړو پرون بلا ورځو څو کوم بیان کړو سره اقسام او کنه ما هر یو قسم حکم بیان کړو څو کوم مفید دی دا حکم دا او چې دا فاسد وي دا بسوي او فاسد حکم ویل دا اصلا مجایز وي وصلا مبادل وي اصلا مجایز وي وصلا او دي افعال شرعیه نه دقه سدا افعال شرعیه نه دقه سدا چې اصلا جایز ده او وصفا نه بدل ده وصفا لك خراب ده غلط ده وبيږي څه ودی شي منهیان هو چې افعال شرعیه نه راشي افعال شرعیه چې نه راشي نو د افعال شرعیه د موایو منهیان هو قبیح لغیره اسلام وکړه دا ما تاسو ځین سازي لکه څنګه مولا جوړ کړو ما تاسو انداز سره وکړه او ما کې به تاسو مستوي چې روان دي ولهذا كان الربا سره مو بالکل دماغ کولاو چې پولیس سویل بالکل تقصیدي او به گئی مثالونه دغه سیمون لګاو اصلا مجایز وي شریعت وای هغه جو کړه دا ټیک ده هغه شریعت بل وصف ودا شو لکه دی وجه ټیک نه ده او به گئی موږ ټول کې سبب داو افعال شرعیه او چې دې کې قبیح لغیر مقصود دي شي قبها لغیره بس شامل سمای بر هذا هو غاية التحقيق هذا دغه عبارت هذا دغه خلاصه دغه حل هو غاية التحقيق دا انتهائی درجه تحقیق في هذا المقام په دې مقام کې مولا جوان وای چې ما څه پرې نه خبرته وستا ما حساب یې کړو په اصول کتابونو کې چې اوریدلې وو هغه ټول ما تاسو په ار سره اوریدل کی بلې د کتاب نشته دا چې دومره وضاحت کړې وي څنګه وضاحت مولا جوان وکړو او به گئی هذا وغاية التحقيق دا انتهائی درجه تحقیق دا في هذا المقام دې مقام ولې څه مقام ولې دې مقام ولې چې افعال حسیهونه نه راشي دا به حمل کیږي په قبیح له عینه باندې او چې کله امور شرعیهونه افعال شرعیهونه نه راشي دا به حمل کیږي په چا باندې قبیح له غیره نظام وکړو ثم فرع على الاصل الذي مهده فقال هو يا ما سو منٹ ہماری 5 منٹ سو منٹ آدھی 5 منٹ سو 9 منٹ 9 منٹ ٹائم سٹائل بار 2 ہے نا ثم فرع على الأصل الذي فرعنا فرع هذا ثم فرع على الأصل الذي مهده فقال فرع التفريق تفريق ویل شي مثال تا تایو ضابطه کلیه ویلا هغه ورته مثالونه فټ کوي د تفريق ویل شي دته جزئیه ویل شي دته مثال ویل شي او به گئی دته ممثل دته ممثل ویل شي سو ممثل شنو ثم فرع الاصل الذي ماتن ولجون ده ماتن ده ثم فرع ولجون وای ثم فرع ماتن جزئیه راولا مثال راولو على الاصل الذي وهغه ضابطه باندې هغه قاعده او کلیه باندې مهده چې کومه قاعده کلیه ماتن بیان کړی و کومه بیان کړی و ماتن قاعده کلیه دا بیان کړی و چې د افعال شرعیهونه نهي او افعال شرعیهونه نهي دا وو حمل کولې شي په قبیح لی غیره وصفن باندې و دې باندې ماتن سره ورلو
تفریح و کلام ماتن په جزئیه راوړل ماتن مثال راوړل او به گئی څه مثال فقال ماتن ویل سوي ولهذا كان الربا وسائر البيوع الفاسدة وصوم يوم النهر مشروعا بأصله غير مشروع بوصفه لتعلق النهي بالوصف لا بالأصل وبيغي ولهذا دغي وجنا سوجنا چې نهي د افعال شرعیهونه دا تقاضا کوي د قبح لغیره وصفا ولا چې دغه کومه قبح پرتا ده او قبح لغیره وصفا ده کان الربا ویبو ربا بيع الربا ما مطلق ربا نه ده همدا لہذا کان الربا بيع الربا څنګه وي بيع الربا د سی وي تا دا زوایا ما چې دا تا د 100 روپۍ در کوما ما ته وو 110 روپۍ راکای دې د ویل شي بيع دا ربا دا بيع اړو دا نه او بيع اطلاقي کې وو تا دا ما 100 روپۍ دې کې تا زوای چې ما ته 120 راکوي نو بيع دا ربا بل وسائر البيوع الفاسده طول بيوعات فاسده بيع او اسم بيع دا بيع کې د شرایط لګول چې فائدہ بائع ته وي یا فائدہ مشتری ته وي یا فائدہ مبيعي ته وي بيع کې داسې شرایط لګول چې فائدہ بائع ته وي یا مشتری ته وي یا مبيعي ته وي داسې شرایط لګول بيع کې دا بيع فاسد وي دا بيع دا ټول بيوعات وصوم يوم النهر دي اختر ورځي روزه دا ټول دې د وجنه چې مونږ ویلو نه د افعال شرعیهونه تقاضا د قبح لغیره وصفا کوي دا ټول بيوعات فاسده او بيع الربا او صوم يوم النهر مشروعا باصله اصل په اعتبار سره مشروع وي غیر مشروع بوصفه وصف په اعتبار سره مشروع نه وجه اصل په اعتبار سره مشروع ده او د وصف په اعتبار سره مشروع ده وجه لتعلق النهي بالوصف ځکه نهي تعلق شریعت وایي دا کار ما کوه نهي تعلق بالوصف وصف سره ده لا بالاصل اصل سره نه ده وصف سره ده چې وصف سره ده نو قبح په وصف کې رااله او تاسو ویلې دي چې شیخ په ورنټي کې وي او چې قبح په وصف کې څه ته ویل شي قبیح لغیره وصفا دا ټول شیان چې امور شرعیه نو څومره نه هیرتي دا شی اصلا جایز وي وصفا باطل وي تبا مولوی صاحب ربا بسنګ اصل جایز شي ٹھیک ده کنه ربا خو داسې ده چې ربا بيع الربا بيع مدویلو بيع ویل شي مبادله مال بمال پیسې سره مکس کول پیسې سره مقابل کول یو بل ته تبادله کول بيع ده کنه ده دغه جواز ته ادمي جواز ته هر چې تبا کې دا ټکي لګایي چې ما ته وو به ته 120 راکوي 100 خو په 100 شولې دا 120 روپۍ زیات مطالبه کوي دا به تبع ده بای کې پسې تعبیر شعر کېدل دا بای کې دا داخله ده بای نه بار شعر ته اوس داخله ول غواړي چې بای ته ورواچو ما دا تعبیر ده او تعبیر حکم د وصف وي تعبیر حکم ده وصف وي نو بای هغه 100 روپۍ کې چې جګړه واسه چا کې جګړه وا ا دې شي کې جګړه وا نو وصف ده صدا وصف ده نو بيع الربا اصلا هو جائز ده صدا وصف باطل ده بيوعات فاسده اصلا جائز نه دي ټول جائز دي تا زوایا ما چې دا ما باندې غلام خرڅ کا غلام دا باندې خرڅوي ټیک شو بس دا پیسې د خپل ویلا روپې کومه ته ما غلام نه کوي خو نو جائز ده فساد څه کې راځي فساد دې کې راځي چې دا وای چې دا غلام بو دي بای ولې ما ولې خدمت یو میش کوي بیا به تاسو درځي وبيجي دا زي دي الشيء دا وصف شو بينا بهار شيء دا یا ته وای مشتری وای چې ما ته دا غلام فلانی زیت ابو زی الته به حواله کوي راته وبيجي کنه وبيجي یا دا سي چې ته وای دا غلام ته باندې خرڅوم خدا غلام مخ ته نه خرڅي تاسو سره بوي یو فائدہ غلام نه لګي چې لاسونو بدلی کې تکلیف وي نو ته وای دا غلام ته باندې خرڅوم بای وای مشتری باندې خدا بل چې ته بنور کوي ځان سره به ساتي فائدہ نشته بګي وبيجي وصل لجانه ولا جاء ټکی کې وای تاویل چاته بخصای نه زائد شرط لګای وبيجي
او درګه د بل دا صوم یوم النهر روزه خپل باندې باطل ده روزه خو جایز شه ده هیڅ قباحت پکې نشته ده قباحت دغه رالو چې د یوم النهر په ورځ یوم ضیافت الله ده وسه کې قباحت رالو نو حاصل ده چې دا مونږ ویلو مخکې نه د مو شره یو نه دا تقاضا د قبح لغیره وصفا کوي څه مطلب ده اصل په اعتبار سره جایز وي او د وصف په اعتبار سره مو باطل وي مثال لري دا دي بيع الربا اصلا جائز ده وصفا باطل ده او بيوع فاسده اصلا جائز دي او وصفا باطل دي وذلك ده بل صوم يوم النهر اصل په اعتبار سره جائز ده او وصف په اعتبار سره باطل ده وبيګي دای مثالونه شروع کنه هغه ځابې دي چې کومه قاعده ده او ویلا او لانی مولا جوان رحمه الله محترزی ای لاجل ان نهی سره بو تاسو به دي ما کوم وضاحت له وکړو دا وضاحت ټول مولا جوان خپل باندې کړی دا نه کیږي کې شتاره ما د خلاصا ویلا لاجل ان نهی سره زندگی دی وښتو وګورئ مقام له ګران د بار تکرار مو پکې